نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. معزز مسلمانانو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې د ذوالحجې اولنۍ عشره شروع ده. د دې ذوالحجې په 10 تاریخ باندې د ابراهیم علیه السلام یو یادګار تازه کیږي چې هغې ته قرباني ویلی کیږي. د غټ اختر په ورځ باندې د عید الاضحی په ورځ باندې د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام یو یادګار او یو عظیمه قرباني هغه پیش کیږي. د غټ اختر په ورځ باندې چې مسلمانان کومه قرباني کوي، دا د الله جل شانه د یو برګزیده او د یو بزرګتر پیغمبر د حضرت ابراهیم علیه السلام د یادګار په طور باندې دا مسلمانان قرباني کوي. ابراهیم علیه السلام باندې الله جل شانه ډیر امتحانات کړیو. داسې امتحانات چې هغه امتحاناتو کې پاس کېدل ډیر زیات مشکل کار دی. ابراهیم علیه السلام د شروع نه د خپل پلار او د خپل خاندان او د خپل کلی اولس او د خپل علاقې سره په دین کې مخالف شو، چې هغوی د ستورو عبادتونه کول، هغوی د سیارو ستارو عبادتونه کول، هغوی به نمرود ته سجدې لګولې. ابراهیم علیه السلام ماشوم دی، د الله جل شانه د وحدانیت آواز یې ولګو، د الله جل شانه د توحید دعوت یې شروع کو، د هغوی د شرکیاتو نه انکار وکړه، د هغوی د کفریاتو نه انکار وکړه، نمرود ته د سجدې نه انکار وکړه، بوتانو ته د سجدې نه انکار وکړه، او ستورو سیارو ستارو ته د عبادت نه انکار وکړه. اولنی امتحان هغه چې خپل پلار په دې خبره باندې د خپل کور نه راویسته، د کور نه راووته. دغه اولنی امتحان دا ډیر زیات مشکل کار دی چې نه دی په سزا کې تعلق وي، نه دی په سزا کې رسوخ وي، نه دی په سزا کې کاروبار وي، نه دی په سزا کې بنگله وي، نه دی په سزا کې دکان وي، نه دی ځمکه وي، یو شی هم نه وي، په لاس کې د سره پیسه نه وي، په لاس کې سره د ژوند د تیرولو معیشت او اسباب نه وي. یو د پلار کور دی وي، په هغې کې د اوسېدلو سهولت میلاویږي، او د هغې نه هم تا پلار او ورونه وباسي او تا ته وایي چې ځه د دې کور نه ورک شه. چې په کوم طرف باندې ځي په هغه طرف باندې ځه، خو شپې له دې کور ته رانه شي، ورځې له دې کور ته رانه شي، روټۍ له دې کور ته رانه شي، خوراک له دې کور ته رانه شي، او دارنګې آرام له دې کور ته رانه شي. د دې کور نه وځه او چې بیا دپاره زه تا ژوندی سینه کم. ابراهیم علیه السلام سره اولنی کار خپل پلار او خپل خاندان دا وکړه چې د خپل خاندان نه، د خپل علاقې نه او د خپل کلي او د خپل کور نه ویستو. دا اولنی امتحانو. داسې ابراهیم علیه السلام باندې هغه امتحانو چې نمرود د هغه د سوځولو دپاره، د هغه د تباه کولو دپاره، د هغه د هلاکت دپاره مختلفې منصوبې جوړې کړې، او په آخره کې منصوبه د اور جوړه کړه چې مفسرین فرمایي چې څه یوې میاشتې پورې نمرود ظالم خشاکونه راغونډول د دې دپاره چې په دې کې یو عظیم الشان اور بل شي، او په هغې کې حضرت ابراهیم علیه السلام ورواچي او هغه مړ شي.
د میاشتو میاشتو پورې الله جل شانهو اور را جمع کو. ابراهیم علیه السلام ته ښه دا پته وه چې د ملک باچا زما د هلاکت دپاره دومره لویه منصوبه روانه کړې ده. ابراهیم علیه السلام ته به بار بار دا خبرې راتللي چې اوس هم د تا سره موقع شته دی، د الله د وحدانیت نه انکار وکړه، نمرود ته سجده ولګوه، بوتانو ته سجده ولګوه، زمونږ دین قبول کا، زمونږ مذهب قبول کا. د اور نه به بچ شي، د هلاکت نه به بچ شي، د تباهۍ نه به بچ شي، د عذاب او د سزا نه به بچ شي. خو ابراهیم علیه السلام به دغه یو د توحید ناره لګوله او دا به ویلي چې د الله جل شانهو نه علاوه مستحق او لایق د عبادت هیڅ څوک نشته دی. الله جل شانهو واحد لا شریک ذات دی. ما او تا پسې که د تاڼې نه یو اورنټ راشي، یو اپیار د ما او د تا پسې راشي، نو ما او تا د خپلې علاقې نه وځو. او که بیا کله منګه جیل ته بوځي، کله ما او تا تاڼې ته بوځي، نو بیا خپله رایه بدلو، خپل مذهب بدلو، خپل مسلک بدلو، خپل خبره بدلو، به یوټرن اخلو، خپل خبرې نه تاویږو. ابراهیم علیه السلام ته ښه دا پته وه چې د یوې میاشتې پورې لرګي زما د هلاکت دپاره را جمع کړی شو. هغه یو لوی امتحان و چې ابراهیم علیه السلام یې دغه اور ته ورغورځوم، ورته وویلی شو چې ګوره د توحید او د وحدانیت نه رجوع وکړه، نمرود ته سجده ولګوه. خو لیکن ابراهیم علیه السلام نمرود ته سجده ونه لګوله. الله جل شانهو په دغه امتحان کې هم کامیاب کو. نمرود په خپل ګمان کې اور ته ورواچو. الله جل شانهو اور ته وایي یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، ای اوره یخ شه او د سلامتیا والا جوړ شه، داسې یخیږه هم چې د یخنۍ د وجې نه ابراهیم علیه السلام ته څه تکلیف یا څه پریشانی میلاو شي. اور الله جل شانهو یخ کو، د سلامتیا والا یې جوړ کو، حرارت یې ورته واغوستو، ګرمایش یې ترې واغوستو. ابراهیم علیه السلام یې په هغې کې ورواچو. ابراهیم علیه السلام چې کله یې ورچو، جبریل رالو، ویل ای ابراهیم خلیل الله څه حاجت دې شته دی؟ اور ته ورغورځېږي، اور ته را پرېوتلي، را غورځېږي. په دواړو حالاتو کې ورته جبریل وایي څه مدد دې وکړمه، څه حاجت دې شته دی؟ ابراهیم علیه السلام دومره د مضبوط او د کلک ایمان والا پیغمبر. ابراهیم علیه السلام په دغه ټیم کې وایي اما لک فلا، هر چې تا ته دی نو تا ته مې څه حاجت نشته دی. که ته وایې چې زه به ستا مدد وکړمه نو تا ته زما څه حاجت نشته دی. زما رب زما ما ویني، زما رب زما دشمن هم ویني، زما رب ما هم ویني. زما رب ته به زه سوال کوم، زما رب زما حاجت پیژني، زما رب زما د زړه د حاجت نه خبر دی، ته زما د زړه د حاجت نه خبر نه یې. زما رب لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، د هغه نه څوک تپوس نشي کولی، او الله جل شانهو به د هر انسان او د هر جن نه تپوس کوي. ابراهیم علیه السلام جبریل علیه السلام په دغه ټیم کې دفع کو او ورته وایي نه زما مدد به نه کوي مګر هغه رب چې د کم رب دپاره زه دا قرباني ورکوم او د کم رب دپاره زه په دې اور کې لویږم. ابراهیم علیه السلام د اور نه راووتو، ژوندی راووتو، په امتحان کې پاس شو، صبر او استقامت نه کار واغستو. دې ته غاړه کېښودله چې زما دا روح به د الله جل شانهو د وحدانیت په آواز باندې پورته شي، خو لیکن زه به خپل مذهب پرې نه دم. الله جل شانهو ورله څومره لوی صله او انعام ورکړ چې ابراهیم علیه السلام ته هغه اور الله جل شانهو د ګلونو باغیچه کړه، د یو ښایسته ژوند تیرولو یو بهترینه بنګله ترې وله الله جل شانهو جوړه کړه. د دې د وجې نه ابراهیم علیه السلام به دا فرمایل زما په ژوند کې د ټولو نه بهترین زندگی او بهترین وخت هغه تیر شوی دی چې کله زه نمرود اور ته ورواچولم او په دې اور کې ما څومره ژوند تیر کړ، څومره زندگی ما تیره کړه. د ټولو نه بهترین ژوند
او د ټولو نه بهترینه زندگی زما چې وه هغه د نمرود په اور کې وه. دا په ابراهیم علیه السلام باندې الله جل شانه امتحانات کول، په هغه امتحاناتو کې الله جل شانه پاس کړ. یو بل امتحان په ابراهیم علیه السلام باندې الله دا وکړ چې الله جل شانه ورته په خوب کې دا حکم وکړ چې ته پاسه زما پیغمبر او د خپل زوی دی ذبح کا، حضرت اسماعیل علیه السلام. بعض روایاتو کې راځي چې دا خوب ابراهیم علیه السلام په خوب کې 3 کرتی سیکھو، چې په خوب کې ورته د الله جل شانه د طرف نه حکم دا کیږي چې ته پاسه او خپل زوی دی ذبح کا. دا د الله د طرف نه یو ډیر لوی امتحان دی. ګوره زما او ستا په خپل بچی باندې تبا پیرزو نشي. زما او ستا بچی چې کله تبا وي، کله ناروغ وي، کله جاړي، ما او تعالی خوب ناراضي. ټول شپه منګه د بچی د جړا د وجنه، د بچی د تکلیف د وجنه منګه ایخیو، حتی کې د بچی د راحت د پاره او د بچی د سکون د پاره منګه بچی هم د سحر منزله هم نه را پاسو. د بچی د سکون او د راحت د وجنه د بچی نه مونږ قضا کیږي، فرض مونږ تیزی، د آخرت په اور کې عذابیږي، د آخرت په اور کې سوځیږي. خو د دنیا لږ شانت یو معمولی راحت دی چې خوب به خراب شي، د هغې د وجې نه مور د خوبه نه راپاسی وي، هسې نه چېرته خوب یې خراب نشي. زما او ستا بچی موږ آیا دا قرباني ورکولی شو؟ په سر باندې درد وي، د مور او د پلارو سره په سر باندې درد وي، د هغه په بدن کې تبه وي، د مور او د پلار په بدن کې تبه وي. هغه بیمار وي، مور او پلار یې بیماران وي، بچی جاړي، مور او پلار یې هم ورسره جاړي. ابراهیم علیه السلام ته الله جل شانه په خوب کې وای چې ته د خپل بچی ذبح کا، او ابراهیم علیه السلام چې د خوب را پاسېدی خبرې ته غاړه ږدي، 3 کرتې دا خوب سیکه. او د پیغمبرانو خوبونه دا حق وي. قتاده رحمه الله فرمایي ورؤیا الانبیاء حق زاد المسیر، 3 جلد صفحه نمبر 547 باندې د قتاده رحمه الله قول ذکر دی ورؤیا الانبیاء حق، د پیغمبرانو خوبونه دا حق دي. ابراهیم علیه السلام چې د خوبه کله را پاسېدو، بچی ته وی بچیه راځه، وی ته ځان سره رسۍ هم راواله، ته د ځان سره چاړه هم راواله، او راځه د غرونو طرف ته ځو یوه قرباني کو. د اسماعیل علیه السلام خدا سوچو چې یره دا به څاروی به ذبحه کوي، حالانکې ده ته دا څه پته وه چې رسۍ چې دا راغلي نو د ځان د تړلو دپاره یې راړي. رسۍ چې راخلي د دې دپاره چې یو څو منټه بعد به پې عمده اسماعیل علیه السلام ذبحه کیږي. رسۍ راواغستله، چاړه یې راواغستله، روان شو دواړه. چې کله داسې غرونو ته نږدې شو، پلار نه تپوس کوي و زما ابا جانه زما پلاره ستا قرباني کوم ځای کې ده؟ ابراهیم علیه السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې. بچی ته آخر خبره ښکاره کړه، یا بنیا، ای زما بچیه، انی ارا فی المنام، زه خو خوب سیکومه، انی اذبحک، چې زه تا په خوب کې ذبح کومه. د الله د طرف نه خو ماته دا حکم دی چې دا خپل زوی دی ذبح کا. اسماعیل علیه السلام چې کله دا خبره واورېدله، هغه هم د الله جل شانه پیغمبرو، پیغمبران د تمامو صغایر و کبائرو نه پاک وي. پیغمبران د الله جل شانه هر حکم ته تابعدار ولاړ وي. پیغمبران د الله جل شانه هر حکم ته لبیک وي، هر قسم قربانی ورکوي. د الله د توحید او د الله جل شانه د وحدانیت او د الله جل شانه ورکړی شوی پیغام چې هغوی چاته رسوي، په هغې کې دوی خپل سرونو ته ورکولو ته تیار وي. ځان نه وینې وباسي، سرونه ورکوي، خو د الله جل شانه حکم ته لبیک وي.
ابراهیم علیه السلام خپل بچی اسماعیل علیه السلام ته په هغه وخت کې دا وویلي چې کله غرونو ته نږدې شو، چاړه ورسره ده، رسۍ ورسره ده، اسماعیل علیه السلام ته تپوس کوي زما ابا جانه زما پلاره ستا دا قرباني کوم ځای کې ده؟ ابراهیم علیه السلام خپل بچی ته دا حال بیانوي چې د الله د طرف نه ماته خوب کې دا حکم شوی دی چې زه دې ته ذبح کم. اسماعیل علیه السلام ډیر بلیغانه کلام خپل والد صاحب ته پیش کو، فانظر ماذا ترى، چې څه دې خوښه وي ای زما پلار هغه وکړه، ستجدني ان شاء الله من الصالحین، که د الله خوښه وي انشاء الله ته به ما د صابرینو نه بیا مومې، انشاء الله ته به زما صبر سیکي، زه به په دې خپله قربانۍ باندې ډیر صبر کوم، په دې خپل تکلیف باندې به ډیر صبر کوم. خو پلاره یوه خبره درته کومه، وی بچیه څه وې؟ وی پلاره وکفف عني ثیابک، چې کله ته ما ذبحه کې او په ځمکه باندې مې راسملې، نو وکفف عني ثیابک، او زما په مرۍ باندې چاړه راکاږي نو دا خپلې کپړې دې ځان سره راغونډې کا، ځکه ته پاک انسان یې او ستا کپړې ډېرې زیاتې پاکې دي. په دې کپړو کې الله ته عبادت کې، الله ته پې سجدې لګې، الله ته پکې ودرېږي، د خپلې کپړې به ښې راغونډې کړي، حتی لا ینتزوح علیک من دمی، تر دې د دې دپاره چې زما د بدن وینه ستا په کپړو باندې پرې نه وځي. هسې نه زما د بدن وینه ستا په کپړو باندې پریوزي، فتراه امی وتحزن، زما مور به دا وینه سیږي نو زما مور به بیا ډېره خفه شي، یو به زما په ثواب کې کمی راشي، دویم دا چې زما والده او زما سره ډېر محبت کولو، هسې نه چې ستا په دې کپړو باندې زما د بدن وینه سیږي او هغه په دې باندې غمجنه شي. بیا وی پلاره یوه بله خبره درته کومه، وی بچیه څه خبره کې؟ وی وسرع مر السکین علی حلقی، کله چې ته زما په حلق او زما په مرۍ باندې چاړه کیدي نو دا چاړه پې زر زر راکاږه، لیکون اهون للموت علی، الله د دې دپاره چې زما نڅا په اسانۍ سره وځي، د دې دپاره چې زما نڅا په اسانۍ سره وځي، تیره چاړه راواخله، داسې چاړه راواخله چې په یو ځل راښکلو سره زما سینه، زما مرۍ وشلېږي، زما رګونه کټ شي، زما سرمن وشلېږي، لیکون اهون للموت علی، د دې دپاره چې زما نه دا ساه ویستل زما دپاره دا مرګ په ما باندې لږ شانتې آسان شي. بیا ورته ویې پلاره کله چې ته کور ته راشي، د کور په دروازه باندې راننوځي، زما والده به زما په انتظار باندې وي، زما والده به زما په انتظار وي، د تا سره به په لاس کې چاړه وي، چاړه د وینو نه صفا کا، د تا سره به په لاس کې رسۍ وي، دغه رسۍ دغه صفا که د وینو نه، زما والده به ولاړه وي، زما انتظار به کوي چې کله د تا نه تپوس وکړي. فاذا اتیت امي، کله چې ته زما مور ته راشي، فقرأ علیها السلام مني، زما په مور باندې زما د طرف نه سلام ووایه. ابراهیم علیه السلام د خپل وړوکي بچي دا خبرې اوري، بچی ښکلی، تندی ښکلی، چهره ښکلی، د وړوکي بچي دا وړې وړې خبرې اوري او خپلې غیږ ته رانږدې کوي.
ابراهیم علیه السلام زړه جاړي. ابراهیم علیه السلام د سترګو مبارکو نه د اوښکو باران دی. خپل بچی د ځان سره رانږدې کوي، خو د الله جل شانه د حکم د تعمیل د وجې نه د استقامت غر دی، د غر په شانتې ولاړ دی او خپل بچی ته جواب ورکوي، یا بنیا او زما بچیا، نعم العون على امر الله عز وجل. د الله جل شانه په حکم پورا کولو کې خو ته زما ډېر لوی مددگار شوې. تا خو ما سره ډېر مدد وکړه. خپل سترګې د اسماعیل علیه السلام نه نه لرې کوي، خپل سترګې د خپل بچي نه نه لرې کوي، خپل بچي ته بار بار ګوري. ویې بچیا د الله د حکم په پوره کولو کې خو ته زما سره ډېر لوی مددگار شوې. ابراهیم علیه السلام مینا ته ورسېدو، پړی راواغستو، اسماعیل علیه السلام یې په پړي باندې وتړو، چاړه یې راواغستله. اسماعیل علیه السلام ورته وی زما پلاره یوه خبره وکړمه. وی وکړه. وی زما دا سترګې وی دا وتړه او خپل سترګې هم وتړه او زما په مرۍ باندې چاړه راکاږه، هسې نه ستا په زړه کې په ما باندې رحم راشي او ما پرېږدي، هسې نه د الله جل شانه په حکم کې ناکامه نشي، الله جل شانه په دې امتحان کې کامیاب نشي. لہذا ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته سترګې وتړلي. فسوار احد جنبیه علی الارض. علامه ابن قتیبه وی یو طرف یې وله په ځمکه باندې کو، بل طرف یې بره کو او مخ یې د مخ یوه حصې وله لاندې ځمکې ته کړه، بله حصې بره کړه او چې کله یې پې چاړه راښکله، چاړه یې پې راښکله، ونادیناه ان یا ابراهیم. الله جل شانه جبریل علیه السلام ته د جنت یو ګډ ورکړ چې د دې واقع نه مخکې عبدالله ابن عباس فرمایي دا ګډ د دې واقع نه مخکې په جنت کې 40 کاله مخکې یعنی تیر شوي و چې دا اوسېده، 40 کالو پورې دا ګډ په جنت کې اوسېده او سرېده به. الله جل شانه په واسطه د جبریل علیه السلام هغه ګډ راوړو او الله جل شانه ورته وایي یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، تا خپل خوب رښتیا کو، په خپل خوب کې کامیاب شوي. بل ځای کې راځي وفدیناه بذبح عظیم. الله جل شانه والله د جنت نه د ګډ په شکل باندې یو قرباني راولېږله. جبریل علیه السلام چې کله سی کړل نو جبریل علیه السلام ویرېده چې هسې نه چې اسماعیل علیه السلام ذبح کي، په مرۍ باندې ورته چاړه ایښې ده. جبریل علیه السلام ګډ راورسو او د ډېرې ویرې د وجې نه د هغه د خولې نه دا الفاظ وختل، الله اکبر الله اکبر. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې څوک رالی او ګډ یې راوستو، زما د لاس لاندې کو او اسماعیل علیه السلام یې زما نه اوچت کو. نو ابراهیم علیه السلام د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه چې زه په امتحان کې کامیاب شم دا الفاظ ویلي، لا اله الا الله والله اکبر. اسماعیل علیه السلام هم چې کله پوه شو خوشحاله شو چې والد صاحب مې هم په امتحان کې کامیاب شو او زم په امتحان کې کامیاب شم. لہذا اسماعیل علیه السلام دا الفاظ شروع کړل، الله اکبر ولله الحمد. جبریل علیه السلام دا الفاظ ویلي، الله اکبر الله اکبر. ابراهیم علیه السلام دا الفاظ ویلي، لا اله الا الله والله اکبر. او اسماعیل علیه السلام دا الفاظ ویلي، الله اکبر ولله الحمد. د دریو حضراتو دا الفاظ را جمع شو او دې ته تکبیرات تشریق ویلی شي
اوس هم د یادګار د تازه کولو دپاره الله جل شانه دا تکبیرات تشریق په مسلمانانو باندې واجب ګرځولي دي. تکبیرات تشریق الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دې ته تکبیرات تشریق وایي. دا به د لوی اختر نه یوه ورځ مخکې شروع کیږي. په پاکستان کې چونکې اختر د چهارشنبې د بت په ورځ باندې دی، نو د دوی تکبیرات تشریق به شروع کیږي د منګل د ورځې د سحر د مانځه نه بعد. دا تکبیرات تشریق د هر فرض مانځه نه بعد یو کرت ویل واجب دي. او معززو دا چې څنګه په سړو باندې واجب دي، نو دا دغه شانتې په زنانو باندې هم واجب دي. بعضې سړي په دې کې ډېره زیاته سستي کوي او زنانه خو اکثر یې د دې نه خبر نه وي چې دا تکبیرات تشریق شته نشته دی او په کومه ورځ باندې شروع کیږي، په کومه ورځ باندې ختمیږي. تکبیرات تشریق یو واجب حکم دی. د عرفې په ورځ باندې شروع کیږي. زمونږ تکبیرات تشریق به د نخې په ورځ باندې د سحر د مانځه نه شروع کیږي او د اختر په څلورمه ورځ باندې د مازدیګر د مانځه پورې به ویلی کیږي. دا تقریبا 30 منځونه راځي. د هر فرض مانځه نه بعد نارینه به هم وي او زنانه به هم وي. دارنګې دا د جمع سره خاص نه دي. که یو سړی یوازې مونځ کوي، فرض مونځ جمع ته شوی دا د ماسپښین مونځ دی، مازدیګر ماښام ماخوستن هر څه ټیم مونځ چې دی او یوازې مونځ کې یو جمع ته شوی دا هغه هم چې کله فرض وکړي نو هغه به په جهر باندې متوسط آواز سره دا تکبیرات تشریق وایي. دارنګې دا څنګه چې په نارینهو باندې لازم دي، نو دغه شانتې زنانو باندې لازم دي. دغه شانتې دا تکبیرات تشریق چې څنګه په مقیم باندې لازم دي، نو دغه شانتې په مسافر باندې لازم دي. په دې کې غفلت نه دی پکار. د دې په پاتې کېدلو سره چې څوک دا ونه وي، هغه انسان د یو واجب حکم ترک وکړو، هغه انسان په دې باندې ګناهګار شو او هغه انسان په دې باندې د الله نافرمانه شو. تکبیرات تشریق الفاظ د کول پکار دي. بعضې زنانو ته دا نه ورځي. دا دې په یو کاغذ باندې تاسو ولیکئ، که یو پویه سړی یا زنانه په کور کې وي هغه دې ولیکي او ټولو زنانو ته د دې باقاعده تعلیم ورکړي او د دې تربیت دې ورکړي. او بیا د سړو دپاره او د زنانو دپاره د ټولو دپاره بیا واجبه دا ده چې صرف او صرف یو کرت ویل پکار دي. د یو نه زیات ویل نه دي پکار. اگر چې بعضی علما وایي چې د یو نه زیات کرت ویل فضیلت لري او ثواب لري، خو علامه شامی رحمت الله علیه د ابو سعود نه نقل کړي دي چې د یو ځل نه زیات ویل دا خلاف سنت دي. نو بهتره خبره دا ده چې دا تکبیرات تشریق دا د یو ځل نه د زیات نشي ویلی. اسماعیل علیه السلام الله جل شانه بچ کو او ابراهیم علیه السلام هغه قربانی وکړه. او دا د الله جل شانه ډېر عظیم احسان دی او کرم دی چې الله جل شانه په موږ باندې د حیواناتو قربانی لازمه کړې ده. که چېرته موږ ته دا ویلی وي او اوس دا حکم وی چې تاسو خپل بچي ذبح کوئ، نو دا ډېر زیات سخت امتحان او په دې کې پاس کېدل ډېر زیات مشکل و. معززو د ابراهیم علیه السلام د یو عظیم قربانی او د عظیم امتحان د وجې نه چې الله جل شانه ته دا عمل ډېر زیات محبوب رالو، د غټ اختر په ورځ باندې په دویمه په درېیمه ورځ باندې الله جل شانه په مسلمانانو باندې د یو څاروي قربانی دا لازمه کړې ده چې څوک صاحب نصاب وي، مسلمان وي او دارنګ مقیم وي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي الله پیغمبر او فرمایل من کان له ساعة ولم یضحي فلا يقربن مصلانا. د چا چې وس کیږي، څوک چې صاحب نصاب وي او د چا وس کیږي او هغه بیا هم قرباني ونه کي، نو د الله پیغمبر فرمایي فلا يقربن مصلانا، دا سړی د زمونږ جومات ته نه راځي. د الله پیغمبر په دومره سخت وعید ذکر کړی دی چې د چا وس کیږي او څوک صاحب نصاب وي او هغه قرباني ونه کي، نو دغه سړی د زمونږ جومات ته نه راځي. د دې د وجې نه اکثرو زنانو سره سونه وي، 4 تولې 5 تولې 6 تولې او سره نور څه زائد سامان وغیره هم وي، په هغوی باندې قرباني واجب وي او دوی وي موږ قرباني نه کوو. عایشه رضی الله عنها فرمایي
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل ما من عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم. چې دغه اختر په ورځ باندې په ټولو نیکو اعمالو کې د ټولو نه بهترین نیک عمل هغه قرباني کول دي. د دې د وجې نه زمونږ مشوره هم دا ده که په چا باندې کېږي او که په چا باندې نه کېږي خو چې پیسې در سره دي کوشش وکړه یو کال بل کال دا قرباني راځي دا قرباني وکړه او په دې قربانۍ کې دا سوچ هم وکړه چې خدای پاکه د دې عظیمې قربانۍ د وجې نه زمونږ دا مشکلات حل کړي زمونږ دا مشکلات حل کړي یا الله زمونږ دا حاجت پوره کړي زمونږ دا مصیبت یا الله ته لرې کړي. نو د دې په ذریعې سره الله جل شانه بنده د ډیرو پریشانونو بچ کوي او ډیری خوشحالي الله جل شانه انسان ته ورکوي چې څومره کېدلی شي عمل پې پکار دی او د خپل وس مطابق څه نه څه قرباني ورکول پکار دي که پتا باندې کېږي او که پتا باندې نه کېږي. نن سبا زموږ په کورونو کې څومره مشکلات دي کله بچی بیمار وي کله پلار بیمار وي کله مور بیمار وي کله رور کله خور. نو د دې قربانۍ په برکت سره به الله جل شانه دا مشکلات زموږ ختموي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مدینه منوره کې 10 کاله تیر کړي دي او په دې 10 کالو کې د الله پیغمبر یو کال هم بغیر د قربانۍ نه دی تیر کړی یو کال هم د الله پیغمبر قرباني نه د قضا کړی. 10 کال په مدینه منوره کې تیر کړي دي او دا 10 کال د الله پیغمبر قرباني کړی ده. حدیث مبارک کې راځي اقام رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمدینه 10 سنین یضحی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک په مدینه منوره کې 10 کال تیر کړي دي او د الله پیغمبر به دا قرباني کوله. قرباني که یو سړی سره یو توله سونه هم وي او داغه سره داغه یوې تولې سونې نه علاوه یا چاندي وي اگر که یو 2 ماسی چاندي وي یو سره د حاجت نه فارغ پیسې وي یو سره د حاجت نه فارغ سامان وي په دې انسان باندې قرباني لازمه ده. یو توله سونه ده د حاجت نه فارغ سامان دی یا حاجت نه فارغ پیسې دي یو سره چاندي ده په دې انسان باندې قرباني لازمیږي. په کور کې چې کم لوښي موښي پراته دي په چتو کې په شوکیسونو کې چې په هغې باندې یو کال داسې تیر شي چې په یو کال کې استعمال نشي دا هم د حاجت نه فارغ سامان دی. نو که په چا باندې قرباني واجبه وي هغه د کوشش دا وکړي یو کال او بل کال دا قربانۍ نه راځي پته نشته بل کال له به آیا موږ ژوندي یو که نه بل کال له به موږ مړه یو. انسان دا ژوند د انسان سره وفا نه کوي او انسان ته دا هم پته نه لګي چې یاره زه ناسته یم آیا ما له به الله جل شانهو دومره عمر راکړي چې زه به پاسم د دې خپل ځای نه او که نه. یو سړی ولاړ دی هغه سره دا ګرنټي نشته دی چې آیا زه به په دې ځای باندې کښېنم او که نه. حتی که یو سړي خولې ته نمړی اوچته کړې د هغه ته دا پته نه لګي چې آیا زه به دا خپله نمړی په صحیح انداز باندې تیره کم او که نه. ژوند تیریږي او ډېر زر زر تیریږي. حدیث مبارک کې راځي په آخره زمانه کې به کال د میاشتې په شانتې تیریږي او میاشت به د هفتې په شانتې تیریږي او هفته به د ورځو په شانتې تیریږي. بلکل همغه ټیم دی او همغه حال دی دا وخت دقه شانتې تیریږي. کم خلک چې قرباني کوي د هغوی دپاره د اختر د قربانۍ پورې د بدن زائد ویښته او دارنګې نکونه اغوستل نه دي پکار دا مستحب دي. بیا کم خلک چې قرباني کوي د غټ اختر په ورځ باندې هغوی له دا پکار دي چې د سحر مانځه نه بعد د خوراک نه کوي تر د قربانۍ پورې چې کله قرباني وشي او د قربانۍ غوښه راشي نو شروع د خوراک د قربانۍ د غوښې نه وکړي. دا یو مستحبه طریقه ده یو سنت طریقه ده. د الله پیغمبر به د غټ اختر په ورځ باندې د سحر د مانځه نه بعد خوراک نه کو چې کله به د قربانۍ غوښه راله نو د هغې نه بعد به د هغې خوراک کو. الله جل شانه دې په دغه یو څو خبرو باندې د عمل توفیق را نصیب کړي او الله جل شانه دې زمونږ د ټولو دا قربانۍ او دا منځونه او دا عبادات په خپل دربار جاریه کې قبول و منظور فرمایي.
څومره خلکو چې قربانو ته اراده کړې ده د قربانۍ څاروي اغوستي دي، یا الله په خیر او په عافیت سره د هغوی دا مقصد پوره کړي. د هر قسمه آفت، مصیبت او تکلیف نه یا الله ته موږ محفوظ او یا الله مامون کړي. په ډېرو خلکو باندې به غمونه وي، اختر را روان دی، د چا په کورونو کې به بیمارۍ نه وي، د چا په کورونو کې به مړي شوي وي، د چا به دشمنۍ نه وي. یا الله دا غمونه او دا مشکلات یا الله ته په خوشحالو باندې بدل کړي. ډېر خلک به د اختر په تمه وي چې خدای پاک اختر به کله راځي. بچو له به کپړې کړې وي، بچو له به پیزار کړی وي، د اختر خوشحالي به پرې را روانه وي. او ډېر خلک به د اختر په خوشحالۍ باندې پوه نه شي، یا به بچی وفات شوی وي، یا به په کور کې بل څوک وفات شوي وي، یا به په یو غم وي. یا الله څومره خلکو باندې چې غم دی، تکلیف دی، پریشانی ده، یا الله دا پې ته آسان کړي، ته پې خوشحالي راوستلی کړي. د اختر دا خوشحالۍ نه، د اختر دا عبادات یا الله په خیر او په عافیت سره ته اختتام ته ورسولی کړي. چې کومو خلکو قربانۍ نه کړي د هغوی دا قربانۍ نه یا الله ته قبولې کړي. او یا الله چې د چا سره پیسې نشته دی، د چا وس دس نشته دی، یا الله د هغوی به هم زړه دا غواړي چې زموږ سره هم پیسې وي او موږ هم قرباني کړی وي. یا الله ته هغوی له هم دومره وس ورکړي، دومره طاقت ورکړي او په رزق کې یا الله فراخي او وسعت پیدا کړي چې یا الله هغوی هم سبا ته بیا قرباني کولی شي او هغوی هم دا سعادت حاصل کړي. د ابراهیم علیه السلام دا عظیم الشان قرباني دا هغوی را تازه کړي. یا الله د هر قسمه حرام کاری نه مو ساتي، د حرام رزق نه مو ساتي، رزق حلال نصیبه کړي. د چا چې روزګارونه خراب دي یا الله تی روزګارونو کې برکت واچولی کړي. یا الله د تمامو مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي. یا الله د کرونا په شکل کې او د ګرانۍ په شکل کې او د ګرمۍ په شکل کې او داسې په نورو شکلونو کې په موږ باندې عذابونه مسلط دي. یا الله دا عذابونه زموږ نه لرې کړي. یا الله دا عذابونه زموږ نه لرې کړي. یا الله ته را باندې د امن او د حفاظت هواګانې راوالوځي. څومره بیماران دي، په هر قسمه بیمارۍ کې مبتلا دي، په کورونو اسپتالونو کې هر ځای کې چې وي، الله ته ټولو ته صحت کامله نصیبه کړي، ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي. څومره مسلمانانو باندې قرضونه دي، یا الله تی د قرضونو نه خلاص کړي، یا الله تی د پردي حق نه خلاص کړي. د څومره خلکو بچي په بار ملکونو کې دي، مسافر دي، حلالې مزدورۍ دپاره تللي دي، چې په هر ملک کې وي. یا الله په خپل وطن باندې د هغوی د رزق حلال نصیبه او ثواب وکړي او خپلو بچو ته په خیر او په عافیت سره، خوشحالو سره، رزق حلال سره او ډکې منګوړې راوستلی کړي. یا الله د تمامو نیکانو خلکو حفاظت وکړي، د تمامو مساجدو مدارسو حفاظت وکړي. یا الله د تمامو علما کرامو حفاظت وکړي. یا الله زمونږ د تمامو مسلمانانو بچي نیک عمله، صالحه، قرآن خوانه، با عمله جوړ کړي. یا الله علماء ربانیین، علماء راسخین، اصولیین، مفسرین، فقها، مجتهدین، خادمین، مبلغین جوړ کړي. یا الله زمونږ د علم، زمونږ د نجات سبب جوړ کړي، زمونږ د پاره حجت جوړ کړي. یا الله تی په موږ باندې حجت مه جوړوي. یا الله موږ چې دا کوم علم کړی دی، یا الله د دې علم نه ته خلکو ته فایده ورسولی کړي، اخلاص او تقوا او للهیت را نصیب کړي. د ریاکارۍ نه، د نوم د شهرت نه، د نام و نمود نه، یا الله د دغه ارادې او د دغه نیت نه یا الله ته موږ وساتي. یا الله په زموږ په زړه کې ستا او ستا د پیغمبر، ستا د دین او ستا د اسلام او ستا د شریعت محبت کې ښودلی کړي. د دین قدر یا الله ته زموږ په زړونو کې کښېږدي. او د دین چې څومره شعبې دي یا الله، که هغه جهاد دی، که هغه تبلیغ دی، که هغه شعبه تصنیف او تالیف ده، که هغه شعبه تدریس، څومره شعبې چې دي یا الله تا قیام قیامتي جاري او ساري وساتئ. او یا الله د الله پیغمبر، ستا پیغمبر چې څومره د خیر دعاګانې کړي، یا الله ته پکې زموږ نصیبه وکړي. د څومره شرورو نه یا الله ته پناه غوښتې ده، یا الله د هغه شرورو نه یا الله ته موږ ته پناه را نصیب کړي. موږ ټولو مسلمانانو ته په دنیا او په آخرت کې د عافیت والا ژوند را نصیب کړي. د هر قسمه حاجت د خلکو، د محتاجیانو او خلکو ته د سوال کولو نه یا الله ته موږ وساتي. زمونږ په حال باندې رحم وکړي، ظاهري او باطني استغنا را نصیب کړي. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم برحمتک یا ارحم الراحمین.